العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. عزتمند حاضرینو، دا خوشحاله دا موقع دا واده دا تقریب پدې چې کوم دا پروګرام منعقد شوی دی، دا محفل جوړ شوی د محفل نعت او د وعظ او د نصیحت، الله تعالی دې د دې دا خادي ډیره مبارکه کړي او د دې دا راتلونکي ژوند دی الله جل شانه د خپل رضا سبب وګرځي او دې دې الله تعالی د تقوا او د پرهیزګارۍ ژوندۍ نصیب کړي. عزتمند مسلمانانو وروڼو، که موږ او تاسو په دې موجوده حالاتو باندې یو نظر واچو او د نورو خلکو دا وعده تقریبونه وګورو، نو دا وعده دا عمل چې دی دا یو مسنون دی، دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او په دې سنت پوره کېدو باندې چې کم خلک د هغې د سنتو خلاف ورزي کوي، د الله تعالی د احکاماتو خلاف ورزي کوي او د شریعت مطهره خلاف ورزي کوي، نو په یو سنت پوره کېدو باندې د شریعت خلاف ورزي موشي، د سنتو هغه بې ادبي موشي او د الله تعالی احکامات یو طرف ته شي او د دې د خواهشات بل طرف ته شي. ځکه دا یو سنت عمل دی، خو د خپل زړه د تسکین دپاره، د شیطان د خوشحالولو دپاره دا خلک په هغه مبارک محفل کې چې هغه د واده او هغه یو سنت دی او مسنون عمل دی او په هغې باندې دا خلک شیطان هم خوشحالی، خپل نفسونه هم پې خوشحالی او د شریعت خلاف ورزي هغه وکړي او پروا یې نه وایي خیر دی دا یو واده دی او ډېره موده پس خوشحالي راغلې ده او د خپلو خپلوانو هم دا خواهش دی چې ډول دې پکې ووالي شي، سندرې دې پکې وویلي شي او د شریعت دې پکې خلاف ورزي وشي، خو چې زموږ د زړونه خوشحال شي. نن سبا په هر ځای کې که تاسو وګورئ نو په ودونو کې همدغه اعمال پکې کېږي، سندرې پکې ویلې کېږي، د پردې خیال پکې نشي ساتلی او د شریعت مطهره بې ادبیانې پکې کېږي. دا زمونږ او ستاسو یو رواج جوړ شوی او چې کم یو سړی هغه د واده د خوشحالي او د پروګرام په ښه طریقې سره کول غواړي او ډول او سندرې د دې نه وهلو خبره وکړي، نو ټول خپلوان ورته په مقابله کې ودرېږي چې دا واده دی، دا خو سغام نه دی، او بیا پکې یو بل ته دا خبرې هم کوي چې ډول پکې ونه والی شي نو هغه هم څه واده، مطلب چې شیطان پکې دی خوشحال نه کړي نو هغه دی د واده نه ښکاري. او
د سنتو خلاف ورزي چې پکې ونشي نو هغه دوی ته واده نه ښکاري. حالانکه دا واده دا نکاح دا انسان کوي دې لپاره چې د ګناهونو نه بچ شي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وشي. ځکه چې هغه مبارک فرمایي چې النکاح من سنتي، نو دا هغه مبارک په سنتو پورا کولو باندې که انسان د شریعت خلاف ورزي کوي، دا هغه د سنتو بې ادبي کوي، نو په هغې باندې هغې نه خوشحالي. دا به څنګه خوشحالي وي چې د هغې روح ته سړی تکلیف ورسوي او شیطان خوشحال کی. نو دا نکاح چې وي دا هم یو وعده ده، یو عهد د انسان چې ځان سره کوي او نکاح وتړي او ځان سره کلکه اراده وکړي چې د واده نه مخکې رانه کمې غلطیانې کېدې، کم ګناهونه رانه کېده، آینده کې به د هغې نه ځان ساتم، د خپلو ګناهونو نه به توبه وباسم او په نیک اعمالو کې به کوشش کوم. نکاح خو دې ته ویل کېږي چې انسان ټولې غلطیانې بیا د هغې معافي وغواړي او توبه ترې وباسي او د نیکو اعمالو کوشش شروع او د شریعت پابندي وکړي، په سنتو باندې د عمل کولو کوشش وکړي او د الله د رضا حاصلولو کوشش وکړي او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د هغې د تابعدارۍ کوشش وکړي. نکاح خو موږ ته دا پیغام راکوي او بیا انسان باندې یو خوشحالي الله تعالی راولي، نو د هغې شکر به انسان په دې صورت کې ادا کوي چې د شریعت خلاف ورزي به وکړي. شکر خو به د هغې هغه خوشحالي دا چې د الله د رضا کارونه پکې وشي. ځکه انسان باندې چې الله تعالی یو فضل او احسان وکړي او یو نعمت ورته ورکړي، نو دا انسان په هغې باندې شکر ادا کوي چې ستا په ما باندې ډېر فضل دی، کرم دې را باندې وکړو، خوشحالي دې را باندې راوسته، د خوشحالۍ د لیدلو توفیق دې راته راکړو. نو دغه انسان دې پکار دی چې شکر ادا کړي او د نعمت او د الله تعالی د فضل او د احسان د هغې د شکر طریقه دا ده چې انسان به د الله تعالی او د الله تعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم د هغې د سنتو تابعداري به کوي، د الله تعالی د احکاماتو پیروي به کوي. دې ته شکر ویل کېږي. اوس یو انسان دی او هغه وایي چې ما ته الله تعالی ښه صحت راکړې او ځواني یې راکړې ده او بیمارونه یې لرې ساتلی یم او دې دا خپله زندګي بیا په ګناهونو کې تېروي او بس یې تېروي او په غفلت کې تېروي. نو چې دنه دا ځواني په ګناهونو کې لاړه شي، په غفلت کې لاړه شي او د باندې ضعف راشي او کمزوري پې راشي، نو دې به هغه وخت کې بیا سوچ کوي ځان سره چې ما ته خو الله تعالی ښه صحت راکړی او طاقت یې راکړی او هغه وخت کې خو ګوره ماړو نیک عمل ونه. نو د نیک عمل او د ښه صحت باندې شکر دا دی چې انسان به نیک عمل کوي. سترګې چې الله تعالی چاته ورکړي او دی وایي چې شکر دی خدایه تا ما ته نظر راکړی او روغې سترګې دې راکړي او په دې سترګو باندې دی بیا غلط نظر کوي، نو دا د دې نعمت شکر شو که ناشکري شوه؟ دا خو د هغه نعمت ناشکري شوه چې الله تعالی ورته روغې سترګې ورکړې او دی په غلطو کارونو کې استعمالوي، روغ بدن یې ورته ورکړی دی په غلطو کارونو کې استعمالوي. انسان ته چې الله ښه صحت ورکړي پکار ده چې دی د نیک عمل کوشش زیات وکړي، دی منځونو ته هم ښه په وخت باندې تللی شي، دی عبادت هم ډېر کولی شي، ذکر اذکار هم کولی شي، جومات ته په تلو کې هم دته څه تکلیف نه په یخنۍ باندې د پروايي نه په ګرمۍ پروايي. خو چې کله انسان کمزوري شي او بیمار شي دته بیا د صحت اندازه هم کېږي چې دا صحت څومره لوی نعمت دی د الله تعالی. نو چې د انسان د الله تعالی په یو نعمت باندې شکر ادا کوي، نو شکر یې دا دی چې سترګې به د ګناهونو نه ساتي، د بد سترګې ساتي،
د خپل صحت او دا روغ بدن دا په عبادت کې دی تیری په عبادت کې به د خپل بدن صرف کوي او خپې او لاس چې روغ دي نو په دې باندې به د نیکۍ کارونه کوي او د الله تعالی د نافرمانۍ هغه کارونو نه به ځان ساتي په نیک عمل کې به انسان کوشش کوي نو مونږ او تاسو ته شریعت مطهره او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت او د هغې دین دا علما راته هر وخت بیانوي په جمعو کې هم راته وعظونه کېږي په نورو موقعو کې هم راته وعظ او نصیحت کېږي خو مونږ به خپل ځان سره سوچ او فکر کوو چې آیا د دین دا خبرې په مونږ باندې اثر کوي که نه کوي زمونږ په ژوند کې څه تبدیلی راځي او که نه راځي کله چې مونږ جومات ته لاړ شو او مولانا صاحب په منبر باندې ناست دي او مونږ ته د نیکو اعمالو تلقین کوي او د بدو اعمالو نه د بچ کېدو نصیحت راته کوي نو چې کله مونږ جومات نه واپس بیا